زموږ چې کوم مهمان خصوصي دي د دې مجلس هغوی تشریف راوړی دی، هغوی تشریف فرما دي. یو نوجوان عالم دین او شیخ الحدیث دی او هغوی په دې مجلس کې تشریف فرما دي. د هغوی جذبې ته، د هغوی ولولې ته، د هغوی محنت ته چې زه ګورم ما ته دا خبره ښکارېږي چې په علم کې کمال دا د عمر محتاج نه دی، بلکې محنت، اخلاص او په خپل مقصد باندې پوره توجه کول دا د انسان په علم کې پختګي پیدا کوي. اوس چې زه کوم شخصیت ته دعوت ورکوم هغه اگر چې د عمر په اعتبار سره نوجوان دی خو د فکر په اعتبار سره پخته دی، د علم په اعتبار سره مضبوط دی، د دعوت په میدان کې متحرک دی، دا هغه شخصیت دی چا چې د اکابر علم مخکې وړاندې بوتللو دپاره، چا چې د دین محنت او د دین فکر د نوجوانانو زړونو ته د کوزولو دپاره پخته عزم او پخه اراده کړې ده، دا هغه شخصیت دی چې دوی گفتگو کوي نو د دې خبرو کې تاثیر وي، د دې خبره هغه د نوجوانانو زړونو تحت ته ورکوزېږي، د مشرانو دپاره عبرت او سبق ګرځېږي. د دې وجې نه زه دا درخواست کوم چې کم سامعین دي هغوی دا بیان اوري نو ټول ملګري په توجه سره دا بیان واورو چې دا خبرې زموږ زړونو ته ورکوشي او موږ کې دننه عملي خبره هغه پیدا شي. اوس زه بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم شیخ ابن شیخ، خطیب ابن خطیب، زما شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم حقانی دامت برکاتهم ته چې هغوی راشي او ستاسو وړاندې خطاب وفرمایي.